السلام علیکم مینوالو، امید لرم چې تاسو به ټول جوړ به وئ. علي شاه نن سبا یعنې څه کارونه کوي او د کیمرې مخې ته نه راځي. ډېر مینوالو زموږ نه همدا کار غوښتنه کړې. موږ غوښتل چې خپلو مینوالو سره دا ټول حقیقت شریک کړو. د دې حقیقت نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې چینل کې نوي وئ او چینل هم نه وي سبسکرایب کړی، مهرباني وکړئ زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشان ووهئ. د هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. مینوالو، علي شاه چې دا نن سبا په خپل کور کې ناستې ده او پلار ته وایي چې نه ماته واده کا، ځکه چې زه نشم کولی، زه به تر څو دا ګډاګانې کوم او په ما باندې وخت تېرېږي. خو پلار ورته په جواب کې ویلي چې نه، زه نه غواړم چې تا واده کم، ځکه په ته زما خپې او لاسونه، ته زما د دوو زامنو عمره کار کوي او زه نه غواړم چې تا زه چا سره واده وکم. کو تا سره که څوک خوراول واده نه کوي او چې د سره واده کوي نو د پیسو دپاره به د سره کوي چې د پیسې در باندې وګټي، او زه نه غواړم داسې کسانو ته دې واده کمه تا باندې ظلم او زیاتې وکړي، لکه په نیلم ګل باندې چې څنګه مراد خان ظلم زیاتې وکړو، اول یې ګډه کړله، پیسې پرې وګټلې او ځان یې پرې مخکې کړو. د هغې نه بعد یې ورته بیا طلاق ورکړلو او د دغې نه بعد بیا فاطمه ګل سره نکاح وتړل. زه نه غواړم علي شاه چې تا سره دغه شانتې کار وشي او په چا باندې نن سبا اعتبار هم نه دی پکار. به د دې نښه دا ده چې په خپل کور کې کښېنم او واده مه کوه، زما په اعتبار، زه چې په اعتباري شم، ځکه چې اعتبار په هېچا باندې زه نه کوم. داسې اعتباري کس نه پیدا کېږي چې زه ورسره ستا واده وکړم. مینوالو، زموږ د سره د علي شاه په باره کې نننۍ معلومات تر د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ همدا چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې یو ساده ټلی نشان ووهئ. هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسي.